بسم الله الرحمن الرحيم. اسانولو د پارا د عجمو د پارا عالمانو مختلف طریقو سره کار کړی دی چې عجمو ته د قرآن تلاوت آسان شي او غلطي پکې ونشي. نو د تلاوت او د تجوید د سهولت د پارا د پیدې یو کار دا شوی دی چې مختلف قرآنی جملو باندې اشارات لګېدلي دي. هغه اشاراتو نه په اسانه معلومیږي چې په دې دی کې سا اغشتل یعنی وقف کول څنګه دي. دغه اشاراتو ته رموز اوقاف وی. رموز د رمز جمع ده، اشاره ته وی. نو رموز اوقاف په مختلفو ځایونو کې د ادریدلو یعنی د سا اغشتلو اشارات. د دې اشاراتو مقصد دا دی چې یو غیر عربي انسان چې کله تلاوت کوي نو په صحیح مقام باندې به دې وقف وکړي، سا به واخلي، او بې ځایه او نامناسب ځای کې چې سا یې ماتېږي نو دې نه په معنا کې د تبدیلۍ امکانات شته، نو چې د معنی د بدلې او تبدیلۍ نه بچ شي. په دې کې لومړنۍ طا ده. طا عوام ورته طوی وی، خو تجوید والا طا وی. نه دا طوی یا طا د دې مطلب دی وقف مطلق. دا د وقف مطلق مخفف دی. مطلب یې دا دی چې دې دی کې خبره پوره شوله، وقف کول یعنی سا اغشتل بهتر دی. په دې دی سا والا وقف وکا بهتر دی. ورپسې جیم دا د وقف جائز مخفف دی. د دې دی مطلب دا چې دې دی کې وقف کول خو درست دی، خو بهتر دا ده چې وقف ونکي. جیم وقف جائز، وقف کول جائز دی، خو بهتر دا ده چې دلته وقف مکوا. ورپسې صاد دا وقف مرخص مخفف دی، او د دې مطلب دا دی چې دې دی کې خبره خو پوره شوې نه ده، خو جمله اوږده ده. دې وجې نه سا اغشتو دپاره وقف کولو دپاره د بل ځای د بل مقام په ځای دلته وقف کول پکار دی. وقف مرخص مطلب دا چې دلته خبره پوره نه ده، خو جمله ډېره اوږده ده. نو شاید چې بل ځای کې ته سا واخلې وقف وکړي، نو دلته کې وقف کول بهتر دی. بل ځای وقف مه کوه، وقف مرخص د صاد سره وقف کول پکار دی. میم دا د وقف لازم مخفف دی، او د دې مطلب دا دی چې که دلته د وقف اونکه نو د آیات په معنی کې به ډېره زیاته غلطي راشي. دې وجې نه دلته کې وقف کول ډېر بهتر دی. بعض حضرات دې وقف ته وقف واجب وی. خدا د فقه واجب نه دی چې که پاتې شو نو ګناهګار شي، بلکې مقصد صرف دا دی چې دې دی کې وقف کول د نورو ځایونو د وقف نه ډېر بهتر دی. او لا چې کوم ځای لیکلی دی نو دا د لا تقف مه ودرېږه، د هغې مخفف دی. مطلب دا چې دلته کې ودرېږه ما، خو د دې دا منشا نه ده چې وقف کول ګنې ناجایز دی، بلکې په دې دی کې
ډېر مقامات داسې دي چې وقف نه کولو کې څه حرج او څه نقصان نشته، او د دې نه پسې چې کوم لفظ راځي د هغې نه ابتدا کول هم جایز وي. نو د دې صحیح مطلب دا دی که دلته د وقف وکړو نو بهتره دا ده چې دا ټکي دوباره ووایه او بیا مخکې تلاوت کوه. او د مخکې لفظ نه ابتدا کول ښه نه دي.